چې پلان کې ډلې والا ته شفاعت کوي. اے محترمون دې ډلو مونږ ته دا ټینشن سیوا کړی ښا عوام غریبانان هم پریشانو کړي چې خدایا یو راته وي زما دیوبند والا زنده باد، بل وي زما بریل والا زنده باد، بل به وي سهارنپور والا زنده باد، بل به وي لکھنؤ والا زنده باد، بل به وي بمبئی والا زنده باد. دا یادو ساته محترمو زمونږ او تاسو د پاره د نجات معیار چې دی دا ایمان او عمل صالح دی. کدا یو سړی د بریل اوسیدونکی دی عقیده سم ده عمل سم دی، که یو سړی د لکھنؤ اوسیدونکی دی، که د دیوبند اوسیدونکی دی، که د شاه منصور اوسیدونکی دی، که د پنجپیر اوسیدونکی دی، که د هر کلي او د هر علاقې او د هر ملک د هر خطې اوسیدونکی دی چې ایمان دی پکې او عمل د پیغمبر په طریقه دی، دا مسلمان دی او جنتی دی. خبر دین تراله محترمو پرکی مرکی ډلې ختم شو که ختم نه شوې بس کزان ته څوک نمونه علي دي، خو ما او تا به دې ته ګورو چې آیا ایمان پکې شته او که نه، عمل د پیغمبر په طریقه دی او که نه، غم خادي د پیغمبر په طریقه ده او که نه. که یو سړی د ډېر اعلی کلي دی، د ډېر اعلی نسب دی، خو د پیغمبر دشمن دی، ایمان پکې نشته، نو دا سړی نه مسلمان دی او نه جنتی دی او نه قابل د احترام دی. لکه ابو لهب د هندوستان کې د دیوبندو که د سهارنپورو او که د لکھنؤ که د بمبیو هغه نه د هندوستانو نه د پاکستانو، هغه د مکة المکرمه اوسیدونکی و. ابو لهب د کوم ځای و؟ د مکې، او هاشمي دی او قریشی دی، او ایمان پکې نو او عملونه یې دونه کړي که نه، بلا اجونه یې کړي دي، د خانه کعبې تعمیر یې کړی دی، خیراتونه یې کړي، اوښانه یې لال کړي، په حجیانو یې خوراکونه کړي دي، او بیا هم الله وایي تبت یدا ابي لهب وتب. معلومه دا شو په نومونو بچ کېده نشته. خپل غم پکاري که زه یم زه دیوبند والی یم او عقیده می غلطه ده، مړی را مدد کوما، عمل می غلط دی، د سنتو خلاف کارونه کوما، الله اکبر، دا مال فایده نه راکړي محترمو. نو خبره سره روانه وه، شاباس خبره یې رشوه، د ټولو نه خبره یې رشوه، دا ملګري داسې رانږدې شي رالرې شاباس. دا یو حدیث ګوایي، بیا ما چې کوم آیتونه ویلي ام مختصر وایو بیا با ختمونه کیږي انشاءالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اقرأوا القرآن، قرآن لولئ، کله هر کلیه کله هر خطې پرېږدې دا نومونه سړیا دینه نفرتونه ولاړېږي. دلته به استاد قرآن روالي که نه، د الله کتاب به روالي، ابه کولو کی زه به روان شم، دا خو دیوبندي دی او دا خو بریلي، زه ورته نه کښېنم. الله اکبر، انا لله و انا الیه راجعون، فوا اسفا و الی الله المشتکا. بس یو الله ته بجړه کوم دا مونږ کې کم زخر رانه نوته، دلته راته د الله کتاب کولو شو، زه قرآن ته نه کښېنم، زه به ویم دا بریلی دی او دا دیوبندی دی، پرېږده دا نومونه. دلته د چا کلام کولو شو؟ الله کتاب کولو شو، نو دې ته کښېنه چې الله څه وایي نو دا واوره. نو نبی علیہ السلام او فرمایل اقرأوا القرآن، قرآن لولئ، دا قرآن کریم با د قیامت پر بریلیانو ته شفاعت کوي، دیوبندیانو ته به شفاعت کوي. نه پیغمبر وی چاته به شفاعت کوي؟ نه، د خپل دوست دپاره، د قرآن سره دوست. اوس دوستان په دوه قسمه